په خوب کې اوښان لیدل د دې څه تعبیر ده؟ علي خان پوښتنه کړې ده په خوب کې اوښ لیدل د دې څه تعبیر ده؟ او دغه رقم اکبر خان پوښتنه کړې ده په خوب کې کعبه لیدل طواف کول د دې څه تعبیر ده؟ نو راسي ورونو د دغو دوو ورونو ته جواب ورکو. د دغه دوو ورونو چې کم پوښتنه کړې ده د دغه د خوب تعبیر بیان کو. نو علي خان وایي په خوب کې اوښ لیدل د دې څه تعبیر ده؟ نو اوس به راسو جواب ته. په خوب کې اوښان لیدل دا په معنا د بزرګي او د عزت ته. او اوښ ډیر صبرناک حیوان ده. نو خوب لیدونکي والا د دې خبرې و طرف ته اشاره ده چې دی محنتي او صابر انسان ده او دی د مشکلاتو ته په همت سره ولاړ ده. او که چیرې په خوب کې اوښ حلال کی نو د دې مطلب دا ده چې پر دشمن به کامیابي حاصله کی. او که چیرې په خوب کې اوښ په تا پسې منډه وهي یا تا بیروي نو دا د پریشانی او د بیماریو طرف ته اشاره ده. او که چیرې اوښ په سکون وي نو دا د خیر او د برکت علامه ده. دغه رقم اکبر خان پوښتنه کړې وه چې په خوب کې کعبه لیدل په خوب کې طواف کول د دې څه تعبیر ده؟ نو اوس به راسو جواب ته. په خوب کې کعبه شریفه لیدل او طواف کول دا یو ډیر بختور او نیک خوب ده. داسې خوب لیدل د دینداري، نیکی او د الله تعالی په مخ کې د هغه لوړ مقام علامه ده. که څوک په غم کې وي یا پوروړی وي او دی خوب وویني چې د کعبې طواف کوي نو دا په معنا د غم د ختمېدو او د پور د ادا کېدو زیری ده. دا ډیر ښایسته خوب ده کوم چا چې دا خوب لیدلی ده. او دریم ورور پوښتنه کړې ده نصر الله ورور پوښتنه کړې ده په خوب کې د سر څخه شپږې رایستل د دې څه تعبیر ده؟ نو اوس به راسو جواب ته. په خوب کې د سر څخه شپږې رایستل نو دا په دې دلالت کوي چې هغه به ډیر زر د خپلو پریشانیو، غمونو او د ناجوړیو بیماریو څخه به نجات پیدا کړي. نو دا هم ښایسته خوب ده. نو اوس دا درې خوبه ذکر سلو. یو دغه خوب چې هغه کم ورور ویلو اوسي کعبه په خوب لیدل، طواف کول، او بل ورور دا ویلو چې اوښ په خوب لیدل. نو د دې خوب تعبیر څه ده؟ نو رابسو اصل تعبیر ته چې دا درې سره ښه خوبونه دي. ځکه اوښ په خوب لیدل د بزرګي علامه ده او کعبه شریفه په خوب لیدل دغه بختور او نیک خویه سړی ده. د دغه دینداري او د الله تعالی په مخ کې به د ده لوړ مقام وي. او که څوک پوروړی وي یا څوک په غم کې وي نو کعبه په خوب وویني یا طواف کوي نو د ده غم به ختم سي، د ده پور به ادا سي.